د جماعت اسلامي امیر سراج الحق د جندول پریس کلب دوره کړې ده. د منتخب کابینې صدر وحید خان تاجک او د هغه د کابینې غړو ته مبارکي ویلې ده. سراج الحق ویلي دی چې جماعت اسلامي همیشه د پاره د صحافیانو حقوق د پاره आवाज اوچت کړي. ویلي چې د جندول صحافیانو د غټ مشکل حالاتو مقابله کړې ده. جماعت اسلامي ورسره مخکې هم تعاون کړی او اوس په ورسره هم خپل تعاون جاري ساتي. د سراج الحق جندول پریس کلب دورې په مهال صدر وحید خان تاجک او د کابینې ممبرانو د جماعت اسلامي امیر سراج الحق توت هرکلی کړی دی. په دغه موقع د جماعت اسلامي ضلعي صدر اعزاز الملک ابکاري، تحصیل منډه امیر همایون خان، اخونزاده عزیز الرحمن او نور مشران موجود. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق ویلي دی چې جماعت اسلامي په آزاد او غیر جانبدارانه صحافت باور لري. د جندول پریس کلب صدر او د شمال ریډیو همکار وحید خان تاجک ورته بریفینګ ورکړی او د ټولو مسلو نه هغه خبر کړی دی. سراج الحق ویلي دی چې موږ د پریس کلب د ټولو مسلو نه خبر یو، مخکې مو هم تعاون کړی او بیا به هم تعاون جاري ساتلی شي او همیشه د پاره مو د صحافیانو د پاره आवाज اوچت کړی دی. آخر کې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق د پریس کلب غړو کامیابۍ او ترقۍ د پاره دعاګانې کړي.